رڼا تیرا تور پلاس کې پتیرو پسیزی پتنګ د ځان په جند ګلولا پلمبو پسیزی سوک چلا سنا تپوی او قدمنا اخلی نو زما اولس پپټو سترګو په هغو پسیزی ملګرو کر خبره کاګو سپیناوې بکو چې په کورسو پسې څوک زی کپ پختو پسیزی نور به تاریخ پخپلو وینو باندې نه لیکما چې د شملو ښاغلي نن پلو پټو پسیزی. بسم الله الرحمن الرحیم. په سنګینو کاڼو کې او غرونو کې ژوند تیرول همیش ډیر ګران وي. څه لهجې دپاره د غر په سړي ښه لګي خو چې د غر سره روزګار شي بیا ډیره ګرانه شي. د ښار سړی چې غره له راولي 2 ورځې به خوشحالي په درېیم هم خوشحالي د هفتې نه چړې بیا خفایي چې خبره میاشت ته رسي تنګ شي. د ښار سړی هم په ښار کې خوشحالي. مشران وي څوک د ښې ورځې خپل کور وطن پرېږدي نه. د ناوه کې په دې سنګلاخو اوچو غرونو کې یو خاندان چې د ښار اوسېدونکو هم د ښار اوسېدونکو چلته روزګارو شوبه کې دوکانونه او د ښار پړه کې ښکلي کورونه. خو قدرمنو یو موقع داسې راله چې ډس پکې وشو. د ښار اوسېدونکي دا ښکلي خلک مجبور شو چې په غر کې وخت تیر کړي. دا یو ډزه څومره تکلیف جوړی. نن د پروګرام موضوع هم داله. زما د پروګرامونو تسلسل تاسو ګورئ اکثر پکې څه ملګري ووایي چې د ډز نه مخکې هم کوشش پکار دی. زه د ډز نه مخکې هم ډېر پروګرامونه ما داسې وکړه چې کې ډز ونه شي روغه پکې وشي. دلته کې هم یو کوشش دی چې دې کې ډز شوی دی خو دې کې هم زه د روغې د یو کوشش دپاره راغلم. یو فیملی دا یو خاندان دی. دا خاندان مشر وی چې یوسفه غواړم چې بچی مې ښکلي ژوند تیر کړي. یو ډز رانه ډېر څه اخیستي دي. د ښار جایدادونه کورونه بنګلې هر څه لاړل تالا او ترغه شو. دا کیمره په سترګه به تاسو ته پوره خاندان ښکاري. د هغې واړه ګلالي او یو مشر هم په میاس کې هغه قطار هم دی چې د نوي شاه زلمو دی چې دا به راغټېږي ښکلي ژوند به تېروي. دې کې دا ټول واړه د ښار ارماني دي. دې کې دا ټول ماشومان د دې خبرې ارماني دي چې قصهخانې به څومره ښکلي د خیبر بازار به څومره ښکلا وي. قدرمنو یو ډز د دوی نه هغه ټولې ښکلاګانې اخیستي. اخري یو خبره کوم او بیا به سیدري شاه صاحب سره خبره کوم. دی وایي او ډز خو شوی دی مرګ هم شوی دی خو غواړم چې روغ وکړم غواړم چې سر کېدم غواړم چې خلک په خوله کړم. دوی سره یو څو خبرې کوم د دې کرکټرو سره هم دغه کردارونو سره هم چې د دوی سره د ژوند ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات تړلي دي. دوی یو داسې ژوند تېروي چې دا په ازادۍ کې د مخروطیا یو ژوند دی. قدرمنو دوی سره خبرې کوو خو یو وړه غونډه کې دم اخلو. अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई. रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें. असली अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें. तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री काटलंग जिला मर्दान. سیدري شاه صاحب لږ یو خو ډېره مننه شکریا چې تاسو امن غواړئ او تاسو موږ له دعوت هم راکړه چې یو بدی شوې ده یو مرګ هم پکې شوی دی. دوه خانونه بیل شو
لکه مختصر خبره کوم دوی سره کوم ډز وشو 3 بچیان پلار سره پاتې شو جی 2 بچیان ته مور سره راغټ شو اما ماګانو راغټ دې کې دا 2 ماشومان دي یو وجیح دی او یو سمی دی راشه بچي اول د کردارونو تعارف ډیر ضروری دی وجیح الدین او سمی الدین د پلار لره راغټ شو هلته نشتلې ځکه چې دښمنی رااله د دوی ورونه چې دي پلار سره په ښار کې دي د خپلونو سره ملاقاتونه شو د هغه پلار سره چې کوم بچیان دي د دوی چې کوم ورونه بیګانې دي د هغې سره ملاقات یو مور دلته د دې بچو سره یو پلار هلته کې د هغه بچو سره 2 خاندانونه بیل شو څومره نیمګړی ژوند به تېري دوی سره به هم خبرې کوم ها صدر شاه صاحب صحت ښه دی خیر دی مختصر راته ووایه چې دا څه داسې واقعات وشو چې در په در شو او د غرونو کې ژوند تېری بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه صاحب جان تاسو دلته راغلئ خپل ټایم مې ځای وکړو او تاسو موږ ومنئ چې تاسو د پښتو په کلچر کې یو مکمل تعاون کوئ خلکو سره ډېره مننه صاحب جان دا کوم دی زما رشته دار دی او زما دوست هم و زما خپلوان هم دي زما اوښې هم دی او زموږ خور په ده باندې واده وه د 6 بچو مور وه دې سکور کې معمولي خبرو باندې لاندې باندې رالو زموږ خور هم کره کېناسته او دې بیا څو ورځې پس 25 کسان راغله زموږ کور ته نو دې کې لاس واچولی شو جنګ جګړه وشوه ښه کسان راغلل جنګ جګړه وشوه او جی په پای کې یو ډز وشو ای کې جی یو ډز وشو او د هغه ډز په وجه باندې موږ ډېر غټ نسخان سره سر دی زما خیال دی چې 10 نیم کاله زموږ پوره شو او موږ په دې تورو غرونو کې یو ډېر غټ نسخان وکړو مالي هم روزګاري او موږ هر طرف نه نسخان وشو موږ اوس تاسو ټول ملګرو ته دا اپیل کوو تاسو ته مو هم د پېښور غټو خلکو ته خاص کر د نیشنل پارټۍ ملګرو ته خاص کر غلام بلور صاحب ته او نور ملګرو ته هم دا خواست کوو چې دا زموږ دا تکلیف تاسو وګورئ هم د ښار باشنده خلک یو دلته بجلی نشته دی چې موږ ځان ته ایرکنډیشن ولګوو دلته اوبه نشته دی دلته غټ تکلیف سره زموږ سره دی او زموږ دا واړه مخکې د سکول د مستقبل نه محرومه دي موږ دا غواړو چې یاره هر رنګه جرم او دغه ومنو یعنې تاسو ته فرق سره روغه کول غواړئ جی بالکل او هر رنګه قسم جرم ته تکلیف ته زه تیار یم که چېرته ډز شوی مې نو ما به کړی یا که ډز شوی دی نو په ما دعوه شوې ده ما سره کم از کم دا 15 ماشومان دلته 6 زنانه دي څلور ورونه دي او کم از کم ما سره ډېر غم دا دی چې زما هلته کوم خورونه دي جینکۍ دي زما خوری دی د هغې مستقبل هم په دو دی ځکه چې د هغې سره مور نه وي نو هم په دو دی څه تکالیف مو تېر کړ په دې 10 نیم کاله کې جي اجي غټ تکلیف هم تېر کړو په هر لیول باندې د ژمي د اوړي د یخو اوبو د ګرمو اوبو او دغه رنګ د بجلۍ دغه رنګ مسافرتیا دا د جنسي خلک ډېر پښتانه او ډېر ښه خلک دي زموږ ډېر قدر کوي ډېر خدمت زموږ کوي خو چونکې بیا هم زموږ چې کوم سهولت پکار دی خو نشته صحیح ده سم بیلاته مو کو هلته څه جایدادونو ام څه کورونه مو پرېښودل څه دوکانونه روزګار و شوبه کوم دوکانونه کاشکالو کې م کور و کم از کم ډېر کم غریب خلک یو کافي غریب خلک یو خو یار دوست هم تا کړی دی او خپل خپلوان هم کم از کم کروڑ یو نیم کروڑ روپۍ په موږ دې ټایم کې قرض راوړېدو او پر لیول هم نسخان وکړو غټ تکلیف هم تېر کړو واړه درته څه وایي واړه خو ډېر خفه دي او واړه خو وایي چې ته لالا جیل ته هم لاړ شه لالا ته بغیر د مرګ رنګه تکلیف تېر کړه خو هم خلاص کا خاص کر زما د بچي چې کوم دي ملک سمیالدین او وجودین دیم دا ډېر ارمان کوي د پلار ارمان کوي ډېر زیات دې د پلار څه یادوي جي تاسو ته څه وایي دې د پلار مینه یادوي چې خامخا د پلار مینه پلار وي نو دې کو دا اکثر وایي چې یار زموږ پلار هم ته یې ته زموږ پوره خدمت کوې خو مطلب دا دی چې والد صاحب وي ته چې څومره مینه ورکړې د پلار مینې ته رسي ماما جي زه خو یم چې نه رسي دلته کې ستاسو چې کوم کارونه مو اخو تعالی شو دلته کې راغلې اوس تاسو هغه وروڼه دلته څه کار کوي زموږ وروڼه دلته ډیډۍ نه کوي یو بل سره خفه کېږي هغې ته او جي ډېر زیات او چېرته خپل کاروبارونه او چېرته اوس او جي چېرته خپل کاروبار او چېرته شاګردي ډېر فرق دی 100% فرق دی دغه تکلیف هم تېری او جي ښه پوره مطلب صرف مالی نه
د بدني او ذهني هم تکلیف دی جی پورا د شپې د سب جی ټوله شپه یې خو سوکیم کوو او یې ټوله شپه هم دا کار ریبل کوو الله پاک ته جاړو او هغه ته وایو په سخت الفاظ هغه ته وایم چې الله ستا طرف نه راغلي ما میله ده ته بیا کې دا نه غلام بلور الکولې شونه سپندیار ولی الکولې شونه سب جان دا ستا طرف نه ما میله ده او ټول کور انشاءالله مخکې نه اوس هم دیندار یو دین کار کوو د خیره سره نو ټول کور جاړو او د شپې مو خو اکثر یې نو شپې ذکر هم کوم او مونږ د سم کوم او الله پاک نه غواړم چې الله ستا طرف نه زموږ پرې بچو تکلیف ته ته بیا وارې ته بیا ختمې شافات کې سوي که نه او دا دې څه دی دا مې وراره دی دا دې وراره دی صحیح ده قدرمنو دا دوه لکان دلته راغټ شو د پلار د مینې نه بغیر دی خپل مور سره راغټ شو ماما یې راغټې ښار ته خو تللی نشي ځکه چې د نفرت یو دیوال دی هغه دیوال ختمولو لپاره یو کوشش هم دی دوی ډېرې جرګې مرکې وکړې موږ هم د پروګرام په توسط خلکو ته دا گزارش کوو چې دونه خو ټول ژوند دی دونه خو ټول ژوند دی یاره په دې ژوند کې دي څه د نفرت چې سړی پوهېږي نو ژوند تمام موږ نه خو اوسه پورې هغه ګاچي وتښتې و الله که رانه یې راره چې به په سکول کې هم کچکوله خو چې خپل تندي ته سر ته ګوره نو پکې سپین لګېدلي دي ما ته په خپلو خپو کې هغه مشکڼه اوسه هم یاده ده چې مورکې زما د پوندې ته اچولې وه د خپو ته اچولې وه او ژوند داسې تېر شو چې په پیرې ودرېدو دا څه ژوند دی یاره چې سړي ته هر څه یاد دي د خړپوسو هغه مشکړې اوس هم زما ته یادې دي او ما ته اوس هم یاد چې زه په درېم کې ما خپل آیډنټي کارډ جوړو نو ما ته استاد جي خاندل چې ته خو په درېم کې ته سکول آیډنټي کارډ سره جوړې نو ما ته خپل دستخط اوس هم یاد پرونی خبرې دي خو چې سوچ وکم نو په مقبره ولاړ دغه د ژوند حقیقت دی قدرمنو دا دوه بچیان چې د پلار د مین را بغیر راغټ شو د دشمنۍ داسې زور خونی د ډز داسې تو خونی په دې پروګرامونو کې زه تاسو ته وایم نه چې خیر د که سړی د 2 مرلو ډیمانډ کوي نیمه ولا تاسو زیاتی ورکوي وې ډز د خدای بي خو باسي دا نیمه د پاکستان خو راځي چې په محبت وخت تیر کو قدرمنو ستاسو غصې به سړی شي ستاسو بخپل انتقامونه واخلې خو د دې وړو ژوند خو هم تباہ او برباد شي ماما جي خو زه اوس وځېدم دا څه ژوند دی د تسپو د هر ټکار سره اړه هم ختميږي خو د دې بچی ته لا ډېر ژوند پاتې دی د بچیانو ته دغه غرونو ته دغه بچیانو ته خو لا ټول ژوند پاتې دی به هم د یکه غونډه دغه سور کمر سره د خپل ژوند دغه شان په سورنګار تمامې کوي سمی او وجی د پلار بچی دی خو د پلار نه لري د دشمنۍ والي دي دوی سره هم خبره کوم خاصینګې بچی خیر دی څه راته ګویا کنه بچی څه حالات دي حالات خو بالکل دلته ښه دي خو چې کوم حالات دلته دي کنه چې زموږ خپل وطن دی دلته نشته دی خار دی یادي بالکل چې خار ته لاړ بالکل غم ډیر کیږي سم دلته کې سوچ فکر دی ماما ته ګوره دا کور کې چې خبرې کیږي چې تاسو بغیر د پلان نه دلته حالانکه پلان هم شته تاسو ورونه هم شته خو هغه په خار کې دا مونږ خو دلته ماما لم ډیر خبر کیو کم ماما غانم چې کار کې دلته کنه دا دیړي کې ډیر ولا خبر کیو او مونږ خپل پلار ته وایو چې بس زمونږ جوړو کنه هغه ډېره پیرې ویلې جرګو کې چې مال بچی راکې خو ښځه نه بوزم او ماماګان تاسو هم نه معاف کوم زه یم چې مونږ دې بوزي او زما ماماګان دې معاف کړي او زما مور دې ځان سره بوزي دې ته خفه کېږي بالکل هلته چې کم رونه دي یو ورور هم دی درېیم خویندې دي دوه رونه دلته مونږ هم یو بل ته خفه کیو هغوی هلته د مور نه بغیر غټ شو مونږ دلته پلار نه بغیر غټ شو مونږ له خو ماما ډېره مینه راکړي خو پلار مینې ته نه رسي تاسو کمې محسوسوئ همغه بالکل مور د څه خبرې کوي بچی چې کېنه بس مور راځم دا وایي چې بس یو ورځ به الله پاک داسې وکړي ټول به یو ځای شو وایي چې شپه ډېره موږ دي شو خو سهار راځي ورپسې یعنې تیارې پسې سبا تیارې پسې سبا یو امید شته یو امید شته ډېره ښکلې خبرې دې وکړې لږ شانتې د نورو ماشومانو سره هم خبرې اترې کوم چې دې څه وایي ښه رامخکې شه مشر ورور دی جی بالکل ډزو شو تاسو هم بې کوره شو بالکل د خپل کاروبارونه څنګه شو دلته اوس دیاړي دیاړي کوم ناروغ خو ته ډېر خفه کېږي اوس چې ته دیاړي کې څه سوچ فکر دی څه لګې څه په ځان څه تکلیف تېرې لږ د مې ځانه خبر وخت پاس کوو به دیاړي میاړي کوو
زموږ دا خاص زموږ دا اپیل زموږ دا ګزارش ته چې موږ د الله پر رضا معاف کړي موږ دې وبخي. یو خبره تاسو که چې دلته کم ژوند تیرې دا څه سخته ډېره سخته ده. د اړیکو بار بازار کې ګرمي ګاڼه کې زه تیلو ګاڼه کې کار کوم مشکلات یې غیر دی. 10 کاله مو شو د پېښور باشنده خلک دي 10 کاله تر کړه ډېر مشکلات رااله. بل بچیدان وایز جی څه سختن ګوره په دې فیملی کې؟ سخته خو ډېره تېره کړه جی. د رنګ د اوبو د بجلۍ موږ دا ښار نه راغلي وو او دلته کې نه بجلي شته دی نه اوبه شته دی. اے سي شته دی خو موږ ورته سم نه لاستو. موږ د اے سي خوند ونه لیدو موږ نه اوبه ولیدې موږ د خپل ځای بس همدې دلته کې سم نشته دی جي. پلار دې ته څه خبرې تېرې کوي یا د مخ ګورې دا خو هم تاسو ریډ کوئ جی. دا بس وایي چې لکه روغه وشي او موږ بس لاړ شو خپل وطن دا و چې زه لکه هر څه کوم جیل ته م ځم ځان هم ورکوم خو چې بس موږ سره په ځای شو. خو چې موږ رضا شو خو چې موږ رضا شو یاره دا خندنې چې د یو فرشتې خندنې ده د سمیې په دې خندا کې څومره ښکلی ژوند پروت دی او تاسو یقین وکړئ چې دا ښکلې خندنې دا ډېرې نیمګړې دي ډېرې زیاتې نیمګړې دي. یا دوه خبرې کوم د ملګرو سره هم تاسو ولاړ اوسئ. ها کلیواله پرېښود رېږه دا خو مشر ورور دی تاسو یې کشر دلته کې څه کار روزګار دی؟ مونږ دلته کې لکه دیاړي مزدوري کوو بس بازار ته روزو که څه دیاړي یا ټرالي څه مزدوري وکړو او بس وخت یې روغ خپل باغ او لکه دا زمونږ دلته کې 10 کال وشو دلته کې مونږ راغلي وو دا په سخت تکلیف کې سخت حالاتو کې خو مونږ دلته د ام پی ای نه یا مطلب اعلی چارواکو پولیس افسران شو داسې د پارټۍ د نیشنل پارټۍ حاجي غلام احمد بیلو ور پکې مخکې تاسو پکې ډېر کوششونه وکړل روغه ځای نه نیسي د دې څه وجه روغه ځای نه نیسي. مونږ دې ته دغه اپیل کوو دې مشرانو ته اپیل کوو لکه ملک طارق شو لکه هغه خیر ښېګړې جرګو کې هغه منډې تړې وایي ګرځي مونږ ورته ستاسو په وساطت سره دغه اپیل کوو چې یاره دې کار کې راپاسي او خلک لکه داسې شته دی چې 15 مړي هلته نه شوي دي 10 مړي دلته نه شوي دي هغې کې روغه شوې ده. مونږ وایو چې مزید دې کې نوره خونریزي ونه شي او الله پاک ته امن سره دا کار ختم کړي. مهرباني شکریه. د لرګو پټال کې ولاړ سید علي شاه دلته صرف لرګي ته نه ګوري چارې ریبي دې صرف دیارې ته نه ګوري چې ریبل کوي دې دلته هم ریبلې ناستې هغه ریبلې مستقبل ته چې دې بچو سره تړلې دی دلته سید علي شاه دې ته نه ناست چې مشیر غبار کوي او برو باسي او د سترګو پرب کې جي لرګې تس نشینا د بچو د سره تړلې د درونو او د بچیانو مستقبل هم دغه شان تس نسته. دا صرف یو ډز نی چې خلک یو کې زه بار بار دا وایم چې د ډز نه پس یو بل قصه سٹارټ کیږي چې پای کې دومره درد وي پای کې دومره تکلیف وي چې هغه تیرول ډیر ګران کاری دا لسنیم کاله د په ژوند کې ورواچوه د مخبل 10 کاله هیڅونه وي خو دغه لسنیم کاله د پړه باندې د کله لیوانو لکه د اری تاویږي ځکه چې دغه لسنیم کاله د مخلوقیار دي دا د هغه بچانو سره دي چې کم بچان د خپل خار نه د خپل کور نه د خپل والدینو نه لري شو دا هغه تکلیف ته چې د دې تکلیف احساس هغه سړی ته کیږي کم چې په دې اور ستی ولاړي زه ځکه خلکو ته وایم چې خلکو ته خپل جرګې مرکو کې کینی هلته عاجزي اختیار کړي که یو ټیم تاسو نه غفلت وشو چې د دې خلکو نه چته یو ډس شوی دی یو مړی شوی دی چې بد شوی دی قدرمنو د هغې نه پس ټیک ته چې غوسې خو سړی شوې خو انګار به ډېر بلي انګار به ډېر بلي د سره اوس اخر پیغام د ده نه اخلم او بیا د خپرونه سرته راځي سویل غواړي جي خپل فریق ته د علم ته د ولس ته هغه پښتنو ته چې په دشمنو ککړ دي او جی بالکل زه خو خپل فریق ته ټولو پنځه دي ټولو ته د هغه ترونو ته ماماګانو ته ټول خیل ته زه دا وینا کول غواړم چې یو ډز شوی دی او د یوسف جان خبره د ډز نه پس الله ډېر بوری مشران متل کوي چې یو غیرت به ګټي نو 50 په بیالي بلکې موږ 100 بیالو ده
زموږ ټولې فیملي ته دا پته ده چې یاره دا یار دوست هم پته رسېدلي شه یو پردهدار هلک دی او دې سره زموږ پردې هم ګاډې وړې شوې زموږ نسخان هم وشو زه ټولو ته دا اپیل کومه دا غرونو ته او دغه رنګ نور د پېښور ملګرو ته دوستانو ته غټو خلکو ته چې زموږ په دې ماشومانو باندې رحم وشي او زه هرې خبرې ته تیار یم یو ناجیزه خبرې ته هم تیار یم جایز خو هر سړی مني او خاص کر زه دا خبره پیغام خلکو ته رسوم چې دا ډېر خلک وایي چې یاره جنګ جګړه به وکړو او کډه به اوچته کړو او دا به وکړم هغه به وکړم د کډې د اوچتېدو زور ما نه تپوس وکړئ د هغې زور ما ولیدو چې د کډې د اوچتېدو څونه زور وي او د جنګ څونه غټ زور دی نو یوسف جان دا زور ما ولیدو د ټولو پښتنو وروڼو ته دا درخواست کوم چې هېڅکله جنګ جګړه مه کوئ څنګه چې یوسف جان وویلې چې خیر د نیمه ماله زیاته ورکوئ نو بالکل څه چې ویلې الله رب العالمین دې وکړي چې زموږ د ټولو پښتنو په ذهنونو کې دا احساس راشي چې د جنګ نه هغې نفرت وکړي ځان چې مغه جرګې ته کېنې نو ستا بچیان خو به هم آزاد شي د دې مستقبل به آزاد او جی بالکل زه خو تاسو ته هم ویم ما غلام بلور صاحب ته هم ویلي دي هر جرګې ته دا ویم چې زه یو ګناهګار یم ما یو په هر رنګ تکلیف ما سره چې څه سزا راکوئ نو ما له راکئ د تاوان د هرې خبرې د جیل خو دا ماشومانو باندې رحم وشو زما په ماشومانو مو هم ماشومانو باندې د هغه چې هلته کوم ماشومان دي نو هغه م د هغې مستقبل هم پردو دی مور نه بغیر دي ډېره مهرباني او ډېره شکریه زما د خپرونه سرته رسي د اقرا د سمیې د شافات د وړې کاکې څه به وایم زه په جرګه کې هغه فریق ته دا واړه اقدم په دې پروګرام کې دا یو پروګرام نه دی یو جرګه ده په دې ښکلي پاغندو مخونو کې زه یو جرګه اقدم هغه خلکو ته د سولې یو پیغام لیږم دا خو ګناهګار دی زه خو په دې خو دا الله حکم لا نشته زه د دا جرګه کوم چې ډېر کم ژوند دی راځئ چې پخلا شو انشاءالله د پروګرام نه پس په زما کوشش دی چې هغه فریق له هم لاړ شم او هغه ته هم زه په خپو باندې پروزم او هغه ته ووایم چې خیر دی منم چې زیاتې به شوي خو یو زیاتې کوي او بلې معاف کوي دا چې کوم یې معاف کوي دا ډېر عظیم شخصیت دی نو زه به هغه خلکو له هم ځم او زه به ورته دا ښکلې څهرې دا ښکلې مخونه دا پاغونده مخونه دا د ګناه نه پاک کردارونه اکدم او ورته به ووایم چې روغه دې وکړی شي ځکه چې وجي او سمي غواړي چې خپل داجي له دې لاړ شي زه به هغه جرګه کې دا وینا ضرور کوم چې دلته کې یو دوه بچیان لیواله ناست دي چې داجي ستا غېږې له به کله درځم او په هغه فریقانو کې هم یو درې بچیان دي چې د دې وروڼه دي د دې خویندې دي زه یم چې هغه پلار دی هم هغه بچیان د خپلو وروڼو ته ورپرېږدي زه به جرګه کوم زه به مرکه کوم په دې ښکلو مخونو باندې هغه فریق ته هغه ته به ووایم چې دوی سره خو سم نشته دا دړې دي او دا هم دړې دي دا دړې هم سوځي دا به مو سوځي په دې کې ډېر ښکلي مستقبلونه دي چې هغې ته تیلې لګېدلې دي راځئ چې روغ شو یار راځئ چې د امن خپل کو یار په دې کې د دې وړو څه قصور دی راځئ چې د کمر نه د کاڼو نه د دې لختو نه د دې ګټو نه د دې کاڼي ژوند نه دا پاغونده مخونه یو داسې ژوند او داسې مستقبل ورنصیب کړو چې په هغه ځای کې صرف معافي وي هلته صرف امن وي سید علي شاه رب دې وکړي چې زما دا هڅه دی رب ذوالجلال قبوله کړي او د دې زما دا پیغام او د دې ماشومانو دا ښکلا دی د هغه خلکو پړه کې رحم پیدا کړي کوم چې د مودو راسې ناست دي او په یو داسې اور ستی دي چې په هغې کې یو انتقام پروت دی زه وایم چې د هغه انتقام هغه اور دې مړ شي چې د دې بچیانو مستقبل محفوظ پاتې شي پښتنو دشمني مه کوئ پښتنو ډز مه کوئ پښتنو امن ترلاسه کړئ موږ سره نور څه دي سوای دا تکلیف نه راځئ چې رضا شو راځئ چې رضا شو وړاندې کړو پښتون لان غریټو
وکمات شه